د ناکام انسان و غټ علامات کتابونو ذکر کړي دي. چا کوم چې دا و علامات او و علامې موجود وي دا ناکام انسان دی په دنیا کې. تاسو به ګورئ ناکام انسان ته ګورئ پای کې به ضرور دا و علامې موجود دي. تاسو ته به دا و علامې ښکاریږي. چا کوم چې دا و علامې موجود وي دا ناکام انسان دی په دنیا کې. یو د ناکام انسان غټ علامه دا ده چې دا به ګیلې ډېرې کوي. چې کله چا ګیلې ډېرې کولې ټانکي راته داسې وي او ما ورته داسې وي او هغه داسې وکړه ما داسې وکړه، چې کله یو انسان د خلکو نه ګیلې ډېرې کولې پوه دا شي چې دا ناکام انسان دی، دا کامیابي نشي حاصلولی. دویم علامه د ناکام انسان دا ده چې دا په هره معامله کې به ورته ځان رښتینی ښکاري، په هره معامله کې به ځان په حق ګڼي، نورو ته به وایي تاسو په غلط دی، حالانکې په حقیقت کې به دا په غلط دی و نور به ملامته کوي وایي تاسو په غلط دی او ځان به وړ کوي تا به پړ کوي. دا د ناکام انسان دویم علامه ده. او دریم علامه د ناکام انسان دا ده چې دا به په خلکو پسې خبرې کوي. بس لګې به یو مجلس پې لګولې پلانکي پیسې داسې وګټلې مړ هغه دا کار کوي په دې طریقې وګټلې او دغه شان خو زم شمه کولې پردۍ پیسې چې چا حسابولې او د پردي کاروبارونو قیسې یې کولې او په خپله پکې څه همت نه راتلو پوهه دا شه چې دا ناکام انسان دی، دا کامیابي نشي حاصلولی. او څلورمه علامه د ناکام انسان دا ده چې دا به د خپلې ناکامیابۍ الزام په بل باندې لګوي. په خپله به ناکام شوي، په یو کار کې به نقصان او تاوان په خپله کوي، بیا به بل یادوي وایي که دې بل لاله دا مشوره نه وی راکړې نو څومره به ښه وه، ما وی زه داسې نه کوم هغه راته وی داسې وکړه. دا د ناکام انسان بل علامه ده چې د خپل ناکامۍ الزام به په بل باندې لګوي. او پنځمه علامه دا ده د ناکام انسان چې ځان به ورته په ټولو خلکو کې هوښیار ښکاري، دا نور خلک به ورته د سره هوښیار نه ښکاري، دا به ورته قمقلان ښکاري او په خپله به ورته ځان د دې ټولو نه هوښیار ښکاري او حالانکې د ټولو نه زیات ناپویه به دی. کار به غلط دا کوي، ناکام کیږي به دا او خلک به ورته ناپویه ښکاري، ځان به ورته هوښیار ښکاري. چې کله دا علامه په چا کې موجوده وه دا د ناکامیابۍ بله یو لویه علامه ده چې دا انسان کامیابي حاصلولی نشي. او شپږم علامه علما ذکر کوي دا ده چې دا به د خپل ژوند د مقصد نه نی خبر. شپه به تیریږي ورځ به تیریږي ته به پته هم نه لګي زه څه له راغلم څه مقصد حاصلولو له راغلم زما مقصد څه دی. به شپه ورځ تیریږي ټیم پاس کوي وخت تیری، دا د ناکام انسان بل علامه چې دا به ټیم هسې ضایع کوي، د خپل ژوند د مقصد د بني خبر. او اوومه علامه دا ده چې دا به د بل په ناکامیابۍ خوشحالیږي، چې د بل قصه واوري چې هغه ناکام شو هغه تاواني شو هغه نقصان وکړو نو دا به خوشحالیږي. چې کله یو انسان د بل په ناکامیابۍ او د بل په نقصان او تاوان خوشحالېدو پوهه دا شي چې دا ناکام انسان د ده هېڅ ضمیر هم نشته دی، دا نه د خپل په تاوان خفه کېږي او نه د بل په تاوان خفه کېږي. د مسلمان کار خدا دی چې دا ځان له څه خوښوي بل له به هم خوښوي. مسلمان چې ځان له په تاوان خفه کېږي په کار دا د بل په تاوان او نقصان هم څه شي خفه شي.